الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حمد سنادي فاكر دقاله الله جل جلاله فقرآن عزيز فاكر فمن هل أتاك حديث الغاشية الله جل جلاله ونبي عليه الصلاة والسلام فرمائے هل أتاك حديث الغاشية پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آیات راغلنا حديث الغاشية وواقعة وخبر ومعلومات أو حلال ده السخت ولدين أو دردناك دورزين يسمى معاملات يسمى حالات يسمى معلومات دعوتات الأقل ذلك ندلها واسأل جل جلاله دغاشية تعريف ارتكي ونبي عليه الصلاة والسلام ووجوه يومئذ خاشعة دير مخنم ورسم محشر بين خاشعة دابا الزليل بي رسوا بي غرق بي تباه برباد بي دا الله جل جلاله لخازق ودي انسان دا باحوال ملاصوي چې ته د الله په غریب کې راغله تاسو به الله جل جلاله د سخت سوال حساب کتاب کوي وجوه ډیر مخونه یوم اذن فاورث محشر باندې خاشعه دا بخار به ذلیل به خاشعه دا خار ذلیل به وی د بدن علماء کرام فرمایي وجهه انسانان ساغل دنیا پزمن کې دا الله جل جلاله واحکام وحدانیت غاړه نکشي د نبی عليه الصلاه والسلام ورسالت واقوال وافعال وتقرار غاړه نکشي دا انسان ورسم محشر د الله په حضور کې خوار او ذلیل وي رسوا وي در په در وي وسهر ورز دغه حالات الله جل جلاله ومستاق بیان عاملة ناصبة دير كسان عاملة دال عملة مشتق دي معنى عاملة دير انسانان درچو دي بعمل کوله کوشش بکوله په دنیا ځوان کې الله جل فرمایي
چې ما ودې ته ژوند ورکړی وي چې دې ژوند ومات په خیر په عافیت تېروئ زما لمونځونه کوئ روزې نیسئ زکاتونه ورکوئ حج کوئ نفلي عبادتونه کوئ فرضي عبادتونه کوئ وما ته ضرایب کوئ وما ته سجدې کوئ ځان خاورې له خاورې څخه برابروئ هغه انسانان چې وعاملتون دوی به عمل کولی کوشش به کوئ عمل به کولی ځان به تباه برباد کړی ولی په هر کار کې به دې ځان خوار کړی ولی شپه ورځ به لګیا ول د الله جل جلاله لیارو د نبي علیه الصلاة والسلام احکام به د ځان لرې کړي ول الله جل جلاله به یې نبي علیه الصلاة والسلام به یې ولی هغه انسان به شپه ورځ د الله د دنیا په ژوند کې کار کول شپه ورځ په دنیا په ژوند کوشش کوله الناس به مهنت به کوله منډه ترنډه به کوله عاملة الناس وخت به ورکړ به آخر الحیات دنیا و ژوند ته به ترجیح ورکړ ولا دغه انسانانو به وجه ځکه به الله جل فرمایي چې دې انسان ته هو الذي خلقكم من ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا انسانانو ما تی ضعیف پیدا کړی واس له ضعیف بعد بیا ما قوت طاقت درکې له قوت طاقت بعد بیا ما تی له بیت ضعیف کاس بنجر مکاس ځواني مې د زواس طاقت مې زواس وس الله جل فرمایي چې انسانانو اولا چې الله الذي چې ما تی پیدا کړی خلقكم من ضعف ما تی پیدا کړیاس ضعیفه کښنیواله دې مراد لس کاله پورې د انسان حساب کتاب نسته که انسان کاغچنی هر کار د الله جل جلاله کې روزه نه ونیسي زکات نه کوي که څه هم د پلار جایداد و دې کښنی الګ ته پاتې سي هم یا د کښنی وانډه ورونه په مامنځ کې ویش سره وکي د کښنی ورو ته خپل حساب معلومه کې دا کښنی الګ کولس کولو په نه رسیدلی دا انسان د شان د خبرې دی له حج د خلاص له منځ خلاصي له فرض روزي او له بل شي خلاصي که کښنی الګ کولای په ځامن راوستلی د الله جل جلاله د ژوند شایسته کول لپاره ترکیب کول لپاره د هدایت د ذریعہ د ګرځول لپاره الله جل جلاله قبلې کې نو کړی الله نسی ولی الله فرمایي الله الذي خلقكم من ضعف انسانانو ماته پیدا کړل اولاد ضعیف بعد بیا چې ماته له قوت درکړي وس الله جل فرمایي چې لس کاله بعد دولس کاله بعد ما چې انسان قوت ورکړي انسانانو استاد قوت نه کوي ما په تل کې دا د احد دغه ثواب لري دا د سونه مقدار ثواب لري ستا یو نفل په فرض باندې زر بدلوم ستا یو فرض ز په اویا فرض زر بدلوم ستا یو عمره ز په اویا درجه عمره زر بدلوم ستا یو طواف عبادت دا ز په اویا طواف عبادت در بدلوم انسان ستا په ځواني په قوت کې په نیکی کې عبادت دا په مثال لکه هیره لکه سونا لکه قیمتي ډبرې چې په غرو کې پیدا کېږي په دشت په باندې پیدا کېږي په بدله باندې تازه خام او کچيري خلقكم من ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا انسانانو کما تیس پنجری کلاس ضعفا وشيبا بیا بزتی ضعیفم کم طاقت بد زواخم عقل کمزوری بکم ادمونه بدر کمزوری کم شیو لاسونه بدر کمزوری کم سینه او خوراک چې شک بدر کمزوری کم انسان چې کم خوراک کوي په ځواني کې هغه خوراک بلا زور کم انسان چې څومره خوب کوي په ځواني کې هم خوب بلا کم انسان چې څومره کار زندگی او جانداري کوي په دنیا په ژوند کې هغه بلا ور کم بیا الله تعالی فرمایي چې وسط د حال عمر د دې عمر عبادت دا زما په تل کې چې هر څومره ته ما ته وځړې هر څومره ته ما ته په خپل کور کې په بریا به تیر کې هر څومره پر ځان تکلیف راوړې فریادونه ما ته وکړې دا ستا عبادت چې دا قبلومه بلا عبادت بلا شرط قبلومه صرف دومره دی چې دغه عبادت ثواب دا په مثال د کوړه ولکېږي هغه سپین زر ته چې هغه د یو شی هم نه جوړ مثال یو خشت سپین زر دا ارزان ده په معاملې قیمت باندې لا هغه سپین زر د ګوت کې یو غمیان او بل شی قیمتي شان جوړ کا هغه بیا معمولی سپین زر مگر قیمت تر هغه غټ تر خشت زیات وي وستان مثال بیا د کوړه د سپین زر عبادت دی ذکر الله تعالی فرمایي چې عاملة الناس دا مخ چې به ذلیل خوار به دا انسانانو چې ځواني چې کښنیوالي خو ما معاف کړي ول په ځواني کې ګرس زهر کړي ولم په سپینجوروالي کې بیا ګرس مخالفونه کوله چې ګرس په زور یاد د ملمنانه الله جل نور دې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احکامات او رسالت نور دې ذکر الله تعالی فرمایي چې دغه مخونه بخواري ذلیل به خوارو در په در به
تصلا نارا حاميه الله جل فرمایي چې دا انسان په فرشتي ته بزو کوم چې ویني سي کاش کې دا انسان روي غوځاس پر مخه او اورته ورځاس پر مخ به انسان او اورته ورځي د اور سفر وای سفر چې انسان ورځي تصلا یعنی روب غرزم ورته دا غرزلاو دا 1500 کال سفر وی په جهنم کې دا انسان چې سر روان تر پای پوری 1500 کال به 1500 کال به بیا دا انسان چې سټي ورسیږي 1500 کال بعد دا انسان چې په جهنم کې خپل سزا بدلی پر کې بیا به انسان بیرته په سفر رواني بیا په زراو په پیسو کلو سفر براوي کې سر ته براوي شي بیرته به شاور وشويږي یا فرشته ودل د کور کې دا رقم روبي غورځي دا چې وګورځي بیرته بیا 1500 کال سفر به دا رقم کې دا انسان ول سفرونه وي چکرونه وي په دې ما بینس کې اورونه د اورو دردونه د کم چې حیوانات دي چې کم سخت ذلیل شه الله تعالی په جانب کې کړي دا وو خوش دا وو دردونه دا وو سوي دا وو الله دا ټول پر ځان باندې کړي بیا بلار شي جانم پېتا بیا بر روان شي بیا بلار شي چې کم انسان دروا وي کم انسان غیبت بدعت تومت کفر شرک الله تعالی فرمایي هغه بداسي نه هغه چې بلاړل التبا په جهنم کې دننه لکه په جیل انسان چورسي اته جیل کې دننه وای دا رقم بیا تکشنی کوټه جلا جوړ کړي د سخت کې دي د پاره وای دا رقم به هغه ګناګار خو د پاره الله جل جلاله په جهنم کې دننه دا شو اور خونه به ورته جوړ کړي چې هغه د اور خونه وي بیا په خونه کې دننه د سندخ ورته الله ته جوړ کړي چې هغه به د سندخ اور به د سندخ د اور اولار به جهنم اور وي جهنم د قهر غضب دی بیا به خونه د قهر غضب وي چې هغه انسان وتر نه شي بیا به په خونه کې دننه یو سندخ به جوړي چې سندخ به د قهر غضب دی د انسان په هغه کې باندې هغه انسان خپل رات لري نشي تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع تسقى من عين آنية إنسان تسرد المنكوات تجد يوم ظن تمد الغنكوات عين تسقى مجبور شو تسقى مجبور كو من عين آنية ذا غرمي إشي دليل چینی زخه هغه جهنم کې با د ټول ظالمانو د ټول جهنميانو خلې بل بدن روان وي سخت اورونه وي سخت عذابونه وي دا کم ټیم کې چې حیوان یو مار لړم بل شي چې کم ټیم کې انسان ته دغه ورکی خوش ورکی هغه چې کم زخم جوړ شي کم پیپ جوړ شي دا به ټول بهيږي دا به بهيږي خلې به بهيږي دا بلار څخه به یو ځای ورته جمع شي بیا به دا ایشي دا چې ایشي دا به دا رقم بیا را بهيږي لکه چې نه چې را بهيږي تسقى ورور بکو دی انسان تا ورور بچو دی انسان تا من عین آنیه دغه چینه د کوم چینه د سره بهږي هغه چینه چې کوم چې ډکیږي هغه د جهنميان له بدن د خولې دي جهنميان د درد د زخم هغه نمونه او پیپني دا به د کوم را بهږي انسان ته انسان چې تږي شي انسان د تږي شون پر جهنم پر شی ومنډه کې داغه د یو غټ جام تر اډه کې تر راوړي دغه شی دلګر مخلوزخه انسان بلډي تنگ لاسه و به شي وا ویړې پر غاړه به واړې د انسان کلمې به تر بدن د بدن غوشي بدن کلمې د سجې سینا علماء کرام فرمایي وای دا به تر لاندې تر بدن د خوب یې جلال به ختم شي دومره ګرم شي دغه به چې کم ټیم انسان وخلې ته غړپ اړې انسان په مغزه په کوپره کې وایي شي الله جل جلاله دی وای انسان د نور مجبور کړي د خدای ولي وس الله تعالی فرمایي د شک د پاره خو موږ دغه سخت ګرمي ورکو عشان خوراک چیز برکم ليس لهم طعام الا من ضريع نبي پدې جهنم کې نست پدې جهنم کې خوراک الا من ضريع نست په جهنم کې خوراک بل شي ما سوا الا من ضريع ضريع یو داسې بوټري چې ډېر سخت تاریخ دی حد نه زیات تاریخ دی او حد نه زیات ډېر ازغان پکشي دي انسان بدل ډېر وجل لاسه او ضريع خوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من ستم دا آیات را نازل سنی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ پر ټول خلق باندې چې الله جل فرمایي چې ليس لهم طعام الا من ضريع فجعلنا کې ببر شي نه سخت بوټي ترخ چې دنیا پر روح زمين باندې الله د ترخ بوټي پیدا کړ غدا ترخ بوټي او سخت ازغیدار بوټي چې الله پیدا کړ تر کرم تر بلوسیم تر بلشیم سخت غدا شي دغه شی به انسانان کو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستیو کفار ته ویل چې اے کفارو الله جل جلاله فرمایي په قران مجید کې چې لا سلام طعام الا من ضريع فجهنم کې وبا سخت ذلیل ترخ بوټي یا ازیدار بوټي بو جهنميان ترکو دغه ویل د کفار ورتراغ او نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل چې یا الله رسوله دا ضريع دا بوټي چې کوم تمشه شه دا خو زموږ په غرو کې سته دا زموږ اوشان چې ستم دغه بوټي وخوره بیا ډېر چاغېږي او ډېر طاقت پکې شیدې ډېرې پکې دا خو ناشرې منو په جوړېږي. الله تعالی فرمایي وایي چې یا الله تعالی فورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی تعالی نازل کړی چې لا یسمن ولا یغني من جوع دا هغه ضریع بوټی نه دی چې کوم په غرو کې دی لا یسمن دا بنه انسان په چاغېږي نه به انسان زخم په جوړېږي ولا یسمن ولا یغني من جوع نه به انسان لوږه په ختمېږي جوع لوږه به ختمېږي. انسانانو دا کوم ضریع بوټی د تیر د شم دا د جهنم بوټی دا د دنیا ته بوټی یو په سل واره تریخ دی د دنیا بوټي او شان نشي خړلای په مټي باندې یو دانه کښنه تازه بوټي وخوري هغه غټ لږ عمر باندې تیر چې هغه بوټي ګرځ نشي خړلای. بیا الله تعالی فرمایي چې یو به ضریع بوټي وي یو به جلین بوټي وي او یو بل بوټي دا درې بوټي دا دومره زریلا او ترخ بوټي چې څټي چې انسان خوري د انسان په خولې کې ازغان کېږي انسان په عل کې ازغان کېږي انسان بل ډېر ترخ لوي ځخه ډېر زیات ترخوالي لوي ځخه د انسان زبو پټاوسي د انسان تعلق پټاوسي د انسان اورې په پټاوسي ډېر ترخ لوي ځخه د انسان چې عل ته رسیږي عل په پټاوسي دا انسان بیرته دا شی وګرځي دا کوم د انسان خوري او د کې بیرته به وګرځي. وجوه يومئذ ناعمه واسأل تعالی د جنتیان خلق څه کوي چې وجوه يومئذ ناعمه ډېر مخونه ورځ محشر بنده به خوشاله تر تازه وي لسعيها راضيه د وجه دې چې الله تعالی دې خلاص دي په جنت عاليه دیو په جنت کې وي دیو په جنت کې عاليه په لوړ بلند مقامو کې لا تسمع فيها لاغيه په جنت کې به خدا به د خبرې نه نشکندارستا نه چوپ راتستا نه قسمونه پالت خبرې نه به بزرګ مجلسونه ستا فيها عين جاريه په جنت کې ودارکم چنی وی دارکم شاسته چنی وی جواب ویږي یو د شدو غزن مراد دی یو د شات غزن مراد دی یو د وبو غزن مراد دی یو د عسل غزن مراد دی دا څلور دی یو د شراب غزن مراد څلور چنی دي وکوا فيها سرر مرفوعه دیو په دې کې خوشاله ولونه بالا وناسي وکوا واكواب موضوعه دیو په دارکم تخت باندې ناسي چاته بنالیان خوري اته بلشتان تکي ورسوي ونمارق مصفوفه اته بدارکم نالیان غټ نالیان بخوري چاته بلشتان غټ تکي ولشتونه شامبي چې انسانو پکې خوشاله تر تازه وي وزرابي مبثوثه دا بټول له مخمل هغه ورشن مخمل زخه به جوړوي د الله په در کې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وسأل فلا فرمي اے کفار اے جا گناهګار خلقو تاسو ودې د سوچ او تاسو ما دغه شی د سوچ واس چې الى الابل كيف خلقت ما اوش څنګه پیدا کړل الله جل جلاله پر زمين باندې څومره حیوانات پیدا کړل دي کشیر دي کبل شي هر حیوان مگر ډیر زیات طاقت الله جل جلاله و پلان کړی دی وهتيان کړی فعربو کې دا پلان نه ور د هتیان نه ور صرف شان نو ځکه الله جل جلاله د اوش دغه ورته ورکړي چې دا هر عربی په کور کې یو دانه اوش قامه خاص نو ځکه الله تعالی فرمایي چې اے عرب اے کفار او مشرکین او منافقین تاسو ودې خبر د سوچو دا اوش ما څنګه پیدا
چې څه ټیم وایي انسان اوښ کښېنوي چویو کې چې په اوښ باندې کښېني بیا دا اوښ ولاړی وایي اوښ د مخ پښې پورته کړي چې د مخ پښې پورته کړي فورا انسان اسمان وویني صحیح شو بیا دا اوښ د شا پښې پورته کړي چې د شا پښې پورته کړي بیا د انسان فورا مځکه وویني چې بیا دا اوښ د مخ پښې ګونډې هم خلاصې کړي بېرته د مخ پښې خلاصې بیا د انسان مخامخ غر وویني اوس الله تعالی ورته فرمایي وایي چې څه ټیم تاسې پر اوښه ته وګورئ ما اوښ څنګه پیدا کړی بیا وإلى السماء کیف رفعت چې څه ټیم ته په اوښه باندې کښېني اوښه داسې دوې ګونډې کړي ته فورا اسمان وینس کیف رفعت څنګه اسمان ورکړی بیا وإلى الجبال کیف نصبت بیا چې څه ټیم دوې پښې پورته کړي بیا دغه بعد بیا تاسې غرونو ته ګورئ چې غرونه څنګه مابر ایښي وإلى الأرض کیف سطحت بیا مځکې ته تاسې بیا نظر ولګي چې مځکه ما څنګه الله پیدا کړې اوس دا ټول شان اوس الله جل جلاله دا اوښ ولې و عربیانو ته وکړي عربو به اوښ ډېر مینه محبت عربیانو غوا د اوښ څخه ډېر زیات دی ډېر بیخي ډېر زیات اوس هم عربیان د اوښانو سره ډېر مینه محبت دی ځکه الله جل فتو فرمایلی چې اوښ ته ما دومره طاقت ورکړی دی څومره بار چې اوښ وړي بیا یې بل حیوان نشي وړلی دغه اوښ مهر دا رسۍ دا غاړه د غاړې چې کوم د پز چې کوم رسۍ وربنده کړي هغه رسۍ هغه چې څومره کوچنی هلکې د 2 کلو هلک د 3 کلو هلکې ونیسي هم دا اوښ دا دومره زورور اوښ دا کوچنی روانوي ای انسانانو دا دومره سخت طاقتور شی دا دومره غټ شی دا دومره غټ زور بار وړونکی شی دا ما د انسان د تابع کړی دی ای انسان ته ودې شي د سوچ وه دا اوس چې زور وکړي وایي په دنیا روح زمین باندې په حیوانانو کې چې سخت ضد الله جل جلاله کړی و اوښ تر کړی و بل شي ته نه کړی وایي دومره سخت ضد والا شی هر کله چې انسان کې ضد وي قصد وي هغه انسان سره څوک وخت نشي تېرولی مګر اوښ کې الله تعالی دومره ضد پیدا کړی چې بیا دا رقم نه په انسانانو کې نه په حیوانانو کې دغه اوښ الله جل جلاله دا د انسان تابع کړی انسان چې څه ټیم دا د رسۍ د پزه بدرې وټکوي دا اوښ ورته په ګونډو شي چې شی وټکوي دا اوښ ورته چوي سم ورته کښېني سم ورته پرېوځي بیا انسان چې څومره بار ورباندې کښېږي دا اوښ روان کړي دا اوښ پر دشتو هم تللی شي پر غرو هم تللی شي پر بیابان هم تللی شي پر ګدا هم تللی شي وایي دې ځینې سوچ وایي انسانه ما دا دومره سخت طاقتور شی دا دومره غټ شی دا دومره سخت بار وړونکی شی دا ما ستا تابع کړی نو ای انسانه ته څومره عاجزه یې هېڅ هم نشي کولی بار ته نشي وړلی طاقتور ته نه یې ضد په تا کې نشته دومره ضد چې ته له ما سره زور ووایې نو ته ولې زما نه منې ولې و ما ته نه راځې ولې ما له ځان ته ما ته سجده ونه لګوې د الله جل جلاله هغه ټیم کې عربیانو خالد قرآن مجید ځکه به دا رقم اوښان مثال ورکړی چې هغه ټیم په اسلام صرف په عربیانو کې ولې اوس الله تعالی فرمایي لا فذكر انما انت مذكر ونبي عليه الصلاه والسلام د فرمایي چې ته نصیحت کوه هغه نصیحت چې هغه مسلمانانو ته فایده رسوي تصفیق نصیحت کوونکی ځانه جوړ کړه لست علیهم بمسیطر نسته پر تا باندې غم و ګمان چې ته به خلکو باره کې پریشانه وو نبی علیه الصلاه والسلام به پریشان و غمخواره وو چې فلاني سړی دا به جهنم کې به څه کوي نبی علیه الصلاه والسلام به ناست وی دا رقم جنازې به جنازه براله تېره به شوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته به راغله چې دا د فلاني امتي دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام به انا لله وانا الیه راجعون غفر الله تعالی عنه فاکر دې ګڼې مغفرت وکړي بېشکه ټول انسانان الله ته رجوع کوو چې څه ټیم به د عیسایانو یا د یهودیانو جنازه پر نبی علیه الصلاه والسلام مخ ته به تېره شوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام به وژړل او صحابه کرام ورته ویل چې د الله رسوله د مسلمان ستا د امتي جنازه ستا مخ ته ستا نه ژړل تا دعا خالي ورته وکړه نن د عیسایي او د یهودي جنازه ستا مخ تېرېږي او تور باندې ژاړي پیغمبر علیه السلام ته ویلې چې ای زما یارانو زما دوستانو دغه انسان به الله ته کم حساب ورکړي دغه انسان به د الله په در کم حساب ورکړي لست علیهم بمسیطر پیغمبر او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شام ته سفر وکړي شام ته ولاړې په شام کې یو یهودي ولیدلی چې هغه یهودي د خپل کتاب عبادت کوي او ځان یې دومره غر کړی دی چې د بدن اډونه پر ښکاره ول ځان یې دومره غر کړی ولی چې د وسان ته به که به یخ تېرېدی که به ګرمي موسم ورباندې که به وسان د سړی تېرېدی که به ښځه تېرېدله که به حیوان تېرېدی که به یو ګاډۍ یو بل شی تېرېدله دا انسان به نه به پوهېدلی دومره په عبادت کې ځان غر کړی عمر رضی الله عنه ورته ویل ای انسانه
تا خپل خاري خپل عمر خپل ځواني دا په غلط ځای کې مصرف کړه الله جل جلاله به تا د شی وي حساب جزا نه کړه تا د پورته سزا نور درکې ته غلط روانه غلط ځای د ځان ضایع کوي غلط ځای د عمر ضایع کوي غلط ځای د ځواني ضایع کړه غلط ځای د طاقت روب دبا هغه چې الله تعالی کړ هغه تا ضایع کړه واسأل هذا فرمائے إلا من تولى سعلين مصدر صرف تابعني صرف تابعا لست نست پر تابعا عليهم فتابعا مصدر غم خاري پریشانی کوانگا تم پریشانی کیجا دادا اللہ جل فضل نہیں چی کم انسان مسلمان کی کم انسان اسلام ور کی دین ور کی ایمان ور کی کم انسان دین ایمان کی دادا اللہ جل خاص فضل نہیں إلا من تولى وكفر هذا خلق شغل تالف مخواري وكفر ودي كفر وكي فيعذبه الله عذاب الأكبر الله تعالى بدي تدير سخط عذابك عذاب الأكبر أو سخط عذاب شغل لو يغط عذاب الدول كيجي إن إلينا إيابهم الله جل فرمائي ويدو خلقه الماء وخد ولا تقري يدو خلقه تق دازما فرخاري وما تبراجي ثم إن علينا حسابهم بيا فرموز بانجم بيا دا كاردي كم الذي إنسان سر حسابكم دغه انسان تک دغه انسان مخزون دا یا بون دا زموږ وخت دی زموږ وخت به انسان راځي وسأل تعالی فرمای ثم ان علينا حسابهم پس بیا بشک فرمای باندې دغه انسان سره حساب کتاب په صحیح معنا سره کولې چې د انسان سره حساب وکړو کتاب وکړو چې انسان تا و مش سراړل صدراړل چې دغه جزا وس انسان تعالی الله جل وعلا تعالی درکم وس د دې قرآن مجید د دې سورته و انسانانو د دې خبرې سبب دی چې انسانانو چې خاص شي الله جل جلاله فرمایي چې ما وته ته ځواني درکړه ځواني مې درکړه عمر مې درکړه طاقت مې درکړه ځواني مې درکړه طاقت مې درکړه ځواني مې درکړه انسان طاقت مزه کا طاقت راسه په عبادت کې تیر کا سخت شپې پر ځان باندې تیر کا الله جل جلاله ډیر وزړه په ځواني کې کني ډېر ودرېږه الله ته په پښو باندې ودرېږه ډېر په سجده الله ته پرېږده ته د الله طاقت درکړی دی که ته ضعیف شولې بیا به نه درېدلی شې نه به په سجده کې ډېر وخت تېرولی شې نه به بل عبادت کولی شې په هغه کې ځان خوار کې بل ما و تا ته ځواني درکړې ده ځواني په غفلت کې مه تېروه چې ته د ځواني عیش عشرت کې تېر کړې د الله عبادت د زفاده شي چې بیا ته سپینږیری شې ته سپینږیری شې د سپینږیرتا کې بیا له تا څخه یو کار هم نشي اخیستل کېدلی ته یو کار نشي کولی عمر در باندې تېر شي یا سپینږیری نه یې خو یې ځواني د په عیش او عشرت کې درکړی دی اوس تا ته یو دم اچانک مرګ راغلی چې مرګ راغلی الله تعالی تا ته موقع درکړو ځواني مې درکړو قوت هر شی مې درکړی هغه تا غلط ځای مصرف کړی اوس ما تا ته مرګ راوستلی اوس ته وما ته وایه هل توبی بل کفار وما کانوا یفعلون ای کفارو ای فجارو ای ګناهګارو خلکو تیله ما سره بوتیله تی په لاس کې چی شو ما ته راغله چې د هغه زه تیله بدله درکړم انسان ته پکار دا ده چې انسان یو منټ تاسې نه کې ضایع چې هغه د الله له یاده څخه بغیر تیر کړي الله کوي او پنځه وخته لمونځ په صحیح معنا کوي او د روزې خاص پابندي په ځان کې راولي او کم از کم صلات تسبیح پیغمبر عباس رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې عباس زه به تا داسې موقع درکړم زه به داسې خزانه دربښیم هغه خزانه که تا وکښله هغه خزانې څخه به زر کاله عبادت دا د دې خزانې څخه تا ته الله تعالی درکوي او ولې څنګه عبادت ولې ټول ګناهونه در معافوي که ستا 100 کاله عمر و که 80 کاله عمر و که 30 که 40 کاله عمر و ولا هغه صلات تسبیح وکړه صلات تسبیح څلور رکعات دي په هر رکعت کې 15 اویا واري سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سب دغه کلمې ورکېږي په هر رکعت کې 15 اویا واري 300 واري دا څلور رکعات کول کېږي هر انسان د خپل امام ځخه په تفصیل شو په قرار ودی لیکي سر د اخلاص کې ځان چې سر په اخلاص کې بیا د څلور رکعات په دا روزه کې وکي د دې روزې دغه د انسان عمر هم قیمتي سي طاقت به هم قیمتي سي د الله په کوم ګناونه د سوي د عمر کې او ټول علاوه ما کوي او رسو محشر به د زرو کلو د ځواني طاقت عبادت ثواب الله په حضور کې دعا غواړم من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الحق العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة
والله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين. سكون السمكي بين خالد ممكن يكون هذا السوق هذا بعد خلاص بس